والقوم بهذه إلى عهد من قبيل إلا السلام والصبر أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون قد أفلح المؤمنون الآية وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن قال حدثنا معاذ بن يحيى قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن عياض عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بالهوى من الشعر والحياة والشعر من الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب أمور الإيمان وقول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله إلى قوله المتقون بلا ينتقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. غرض د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د انعقاد د ترجمه الباب سره دا په زموږ په بخاری کې مکمل چلی او دا اهم خبره ده ما تاسو ته ویلي فقه البخاری فی تراجم امام بخاری د انعقاد د تراجم مقرر څه غرض ده. نمبر 1 دیم شرح ترجمه الباب دریم یو نقطه تاسو ته ویلي او یادي ما د ترجمه الباب مختلف اجزاء دا یو جز مدعی دوی مدریم دلیل او کله هر جز مدعی او رسو حدیث دلائل یو حدیث یو جز دلیل بل حدیث تبرج دلتا کم یو دی اذا کی دو جز رونا یو امور الایمان او بالقول الله عز وجل لیس البر آیا دا دوارا مستقل مدعادانی دی او کلنبی مدعو دوی من دلیل دی او دریم بمون دلته یو اعتراض بواردیږي باغی جواب مناسبت د ترجمه الباب د حدیث د کتاب سره تابع دراشله مناسبت مخکې مناسبت په اوضح من الشمس امور الايمان کتاب الايمان سره پورا واضحه مناسبت. نمبر 1 د مغرض څه دی ضرور قال دا به په هر باب کې چلو ما تقریبا پراتون کو ډیرو بابونو کې بدا اغراض ده. یو غرض یې څه دی عد شعب الايمان شعب د ایمان د شمال تاسو خلا شعب الايمان و امور الايمان و کوم متعلقات د ایمان و دا تاسو خلا امور الايمان شعب الايمان و شعب كمتعلقات الإيمان وتصفق لها في التعبير كده نعجي ده أمور ده الإيمان شميري لله عجي ده متعلقات ده إيمان عجي ده شعب ده إيمان تقيا ورسح دين غرض السري رد كيف مرجئة وبانده مرجئة وإطلاعات فائدة نرسي معاشي ضرر نرسي امام بخاري برسي چنا دا توسخیما دا طاعات دیو دا ایمان سره تعلق دی. پیغمبر علیہ السلام دا ایمان اجزاء او شعب گردولی دی زمون پنیس شعب او دا جماهیر پنیس اجزاء برما خود زمان کیولی دیو کلا مونگ ایمان تبسیط والی مونگ ویو اجزاء نلری او ایمہ ثلاثہ و جماهیر محدثین ایمان تا مرکب والی اجزاء لری. نو امام بخاری باغی ردونه کوي د پرې څو مجدا لري مرجئه او کتاب سوای چې دعا فائدہ نه رسي دعا د اساس ایمان چې فائدہ نه رسي او موږ هم وایو چې دعا شعب د ایمان چې فائدہ نه رسي او بعض شعب د دې بعض دعا چې هغه د قبيله د نفي نظام په ساتي طاعت منکرات دي هغه ته معاصي ضرر نه رسي غشا ایمان ختمي ایمان ته ضرر نه رسي نو غرض د امام بخاری له مرجئه او ده او ماته په سبیل کې د کلام رد شروع کی نو د خبره پورا وختره صحیح یا یو دریم غرض د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سره ترغیب ورپی د عمل د شعب ترغیب درکړي د دریم غرض ترغیب درکړي د عمل د پاره او سرورم غرض یو وهم ناشی د مخکې حدیث نه لاغې ځاله کوي مخکې حدیث کې وایي بني الاسلام على 5
ظاهر کې راغینا تبادرا دا خبره فرمیږي تبادرا ظاهرا چې ایمان منحصر دی په امور خمسه کې ظاهر کې راغینا دا معلومیږي چې ایمان منحصر دی په امور خمسه کې دا پنځه امور دي نور نشته د امام بخاری کې دا خو دنیا امور دي لکه شیخ نه دی ډیر امور دي د ایمان په دې خمسو کې حضرت نشته نو ما پرونو کې بیا نبی رسول الله ذکر د خمسو ولې کړی یا ویلو چې بن اکتفاء پاشهار کړی د مشهور ده یو جواب وکنه اے مشهور ذکر کړی او یا اهم ذکر کړی یا دا اجناس عالیه ذکر کړی بس څنګه شو سو غرض شو لکماعت کو عد قیده شعب د ایمان شعب امور متعلقات تاغیعت کی نمبر 1 دویم سے شید رد کی بمرجعو تاس وای طاعت فیدا نرسیدہ اغا طاعت دی اذا اجزاد ایمان دیا مکمل ایمان دی عندنا شعب دی درین ترغیب دی خصال ورکوی امور خصال متعلقات کل ورطویل شے او سلورم نمبر سے شید کم وهم جناشی دا مخ کی ندی داغی ازالہ کوي داغی وهم ازالہ کوي چې مخ کې خمسه کم ذکر شو هغه کې حذر نشتا هغه اهم ذکر کړی دي هغه اشهر ذکر کړی دي سب ته یا اجناس عالیه ذکر کړی دي دا سلور غرض شو اوس راشه شرح ترجمه الباب باب امور الايمان باب په بیان د متعلقات د ایمان دا شعب د ایمان کې یا خصال الايمان دا صحه حلال وقول الله عز وجل نقول بيوم غدر خبركم يسوق ایمان ته مرکب وي د امور ځای معتزله او خوارج اجزاء ذاتی اصلي ګرځي جماهیر محدثین اجزاء غیر اصلي ګرځي زوائد ګرځي او ورته اجزاء چې څوک ایمان ته بسيط وي نو آغا دی امور تا شعب وی خصال وتوی متعلقات وتوی مخدا وقول الله عز وجل ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب دیګیدان د چتا سو مخکوي مشرق یا مغرب تا ولكن البر من آمن بالله رکع پانچلون راو مولانا سے سب سے بار ایک شعبے میں کمی ہو ہاں میں سپارہ کے اندرے پاؤ ساتھ لڑوں بنی پاؤ ليس البر لشميرون ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر يشميرون والملائكة إيمان بالملائكة والكتاب إيمان بالكتاب تريشو والنبيين إيمان بالنبيين سلوشو وآتى المال على حبه ذوي القربى لا يوم وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب مالیات کے سمر ذکر کر والایمانیات کے سلور ذکر کر آمن بالله آمن باليوم الآخر آمن بالكتاب او آمن بالنبيين تو ایمانیات کے سلور دو اس میں آتى المال کے سودی ذوي القربى والقول یاو یتاما دعا مساکین درے ابن السبیل سلور سائلین پینزر فر رقاب شپاک نو سلور دا ایمان خصال شو ذاتی نفس عقائد سر متعلق دی او دا سو میں ذکر کرو دا شپاک انفاق والفسیدہ واقام الصلاة دابل وآت الزکاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا وقال عهد والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس لك سوشو ودين اشميرا سلور عقائد كتير شو شبك ماليات كتير شو لسو زو شميرا وأقام الصلاة يولس آت الزكاة تولس والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ديار لس
والصابرين في البأساء صوارلس او صابرين في الضراء بذلت وحين البأس تشبارس اولئك الذين صدقوا ده بقبل وذا صادق تجلك ولد واولئك هم المتقون ده حكم من ذات وغرا صدقوا متقون حكم من ده ودي بس خاصه معلوميږي نو اتلس امور ذکر شو نه پېښه متقون سره ذکر شو اتلس نو په آیت اوله کې اتلس امور د ایمان شو او قد افلح المؤمنون کی اذكر اتلس ما ده مکه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون التمنذ دلتبك خشوع على انت مقصد صلاه دلت خشوع شميره يوم والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون أمانات وعهد والذين هم على صلواتهم يحافظون نبي هذا حكم طيب التوي أولئك الذين صدقوا أو متقون تسوي أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها وذا إمام بخاري دوار آياتنا ديخو جدين حافظ الحديث أغسي حافظ القرآن دوار ناشنا آياتنا يرون سنگا ناشنا آياتنا يرون دلون بي آيات جكم دي انتحار لدوهم داغي بد أرازي او د لومبه آیت دیمه نتیجه ذکر کړي لومبه آیت په کوم نه منتهی شو اولئک هم المتقون اولئک هم دلته تقوا خبره شروع کړي متقیان سبتي الافلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون نفس صلات کو چې هم متقی شو هغه هم تقوا تورته او تقوا نه رسو کمال راځي او تقوا نه رسو راځي کمال راځي هغه التکی چې دغه انتها دلته کې هغه کاملین سوق دی او ځابې نور کمال لاولي په دې دویم سره نو نتیجه به اخره کې ذکر کی يرثون الفردوس هم فيها د تقوا غ نتیجه او خلاصه چې هغه مرتبه عالیه ته رسیږي دواړه ناشنا آیتونه ذکر کړل مخکې دا نو ګوره ما د یو نقطه مخکې ذکر کړه چې ترجمه الباب دلته کوم یو شو دلته جزء اول مدعا ده او دا دواړه آیتونه دې دلایل شو بعض حضرات جو دې اول مدعا او مدعا خطا کیږي ها جو دې اول مدعا چې امور الايمان او حدیث دلیل شو او قائمات امور الايمان کوم دي نو پړم بي آیات کې سو میں ذکر کړل اتل پدویم کې سو ذکر شو ات دې زوی شي د پدتا پدوای امور الايمان رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول قرآن د تفیز زوی او قول په زوی نو دا دویم جز دلیل د جز اول شو بس اوس دلته مولانا صاحب ما تاسو ته ویلو چې د ترجمه الباب کې کله کله آیت راوړي او تبرکم حاصلوي او بل آیت اصلي پرې باب اصل شعبه ده تاسو یو سوال دلته راځي یو خدا چې مناسبت د دې آیت د روزه جمله د دې منځ کې نشته نه اگر وسو کلا اعتراف بلا ورديږي چې ليس البر ان تولوا وجوهكم دی وجه قبله ته مخکول نیکی نه حالانکه قبله ته مخکول دا خو مامور به دا الله به حکم کړی چې قبله ته مخکا او مامور به چې په کوم باندې رب العالمین حکم وکي مامور به نو چې اخبرني نو څه شی به ویلي اول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا نو امر دا توجه قبلتا امر شوه دے مامور به شو نو مامور به ورنه چې الله ویو کدا کا نو انت وی ورنه مامور به دا او دلته سجده لگا مونږ کړي به د قبله بل طرف ته سره قبليږي نه حتى محمد او دلته وی لا سلبه نو موږ جواب دو یو حقیقت البر دی یو صورت البر دی یو حقیقت البر بل
سورة البر نو چې الته مامور به دی نو بر خو دې خو صورتن او په دلته نفي راله نو حقیقت البر نفي شو او قانون دا دی چې یو حیثیت سره یو څیز والی بل حیثیت سره والی نو په یو حیثیت ثبوت په بل حیثیت انتفاع کوي ماته ګوره هذا مسلم و هذا ليس المسلم یو څیز مې ورته ثابت کو نفي وکړو هذا مسلم دی مسلمان دی په اعتبار د حقیقت سره حقیقت مسلم په دې ولې عقاید برابر او زم هذا بلې ما نن تر ان شاء الله العزيز چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده نو پجب الله سجاته ضرر ورسو مومن نه تاسو بسکو پجب الله سے ضرر ورسو مسلم نه دي نو امتي ایمان نفي جمع ثابتون بردا مومن خوده نو هغه په یو حیثیت ثبوت دا په بل حیثیت نفي ثبوت په دی وجه کوم چې حقیقت مسلمان او دا نفي په دی وجه کوم چې کامل نفي په دی وجه کوم چې کامل خلاصه کړه نو یو چیز چې دوه حیثیت شي نو اثبات د وصف کو په یو حیثیت اثبات د حق وصف کو په بل حیثیت نو قبله ته توجه ورکول نیکی د په دغه حیثیت کې صورت پر دې نفي د کوم په دې نسبت حقیقت نه حقیقت به رضا الله او دا تقسیم ولې وکړ چې نزول تا ګورو چې کوم وخت الله پاک حکم وکړ چې تاسو ولې وجهك شطر المسجد الحرام او بیت المقدس قبله منسوخه شو نو يهوديان چې جوړ کړ تاسو څنګه اطاعت الله د خدای پیغمبر دي تر اوسه پورې د خپل قبله پته نه لګیدل او یې سیوی وی تو څوک چرته اصل قبله بیت الله وی د شپاره چې موضوع نه کوله د فضل الله او که اصل بیت المقدس دا اوس مقدس او رواه نو الله پاک د حقیقت کو چې اصل دواړه دي تاسو هغه منطقي خبره جوړ کړه چې اصل قبله بخاري نه وي یا به بیت المقدس یا به بیت الله څه خبر لا يخلو غالبني یا به اثبات قضيه جوړ کړه یا بیت المقدس یا بیت الله بیت المقدس وی محول عنه او که اصل بیت الله وی دا اصل ما حكم الصلوات هغه مخکې منځونه الذين صلوا چې دې په منځ کې بیت المقدس ته دغه حکم څه شو الله وی دواړه دي کینه دا الله وی دواړه دي کینه دا اصل نیکی دې لکه رضا الله اتباع امر الله رضا الله اتباع امر الله حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا او بل ذي سوي اينما تولوا فثم وجه الله لا اصل حكم نو اتباع د زمان نور خود چې کوم ختمه کې قبله د زمان خو خدای تدیق ودر باندې کوم دی خو کوم نه نو اصل رضا الله اصل اتباع امر الله دا خو صورت دې بدوم را بدوم دا کما کوي دا یو ډاکټر لدی کله یو ډاکټر ته لیکو کله دا تبه علاج دا غوډه لري او په علاج دی هغه مخکنی وری بدل او علاج هغه دا ولې دیږي ګور اصل خبره هغه د صورتن دی لکه چې لکه صورت اصل د زما د علاج د ډاکټر د امر اتباع او هغه کوي د صورت وی دا صور دي دا بدلیږي را بدلیږي صور بدلیږي را بدلیږي حقیقت نه بدلیږي حقیقت دا هغه په دې کې فارموله پرته ده هغه نه ځنه خبر دا څنګه حقیقت الله رضا او الله علم کې فارموله پرته ده ځنه خبر دا تر باندې ولې ګورو دا څه هغه څه بیان کړي هغه فارموله به څه بیان کړي دا من ينقلب على عقبه دا فارموله ده ده طریقه وکړه نو له البر مراد کومه نیکی د مراد ده شابه حقیقت تاسو وردی او دیګ را بسیږي د پورا تاسو چې میګه وسو کوي کبه نه کوي مخکې لاشه ليس البر ان تولوا وجوهكم وذاشا د قران حکیم د آیت مختصره غو تشریح کوم ليس البر نیکی کامله نه ده حقیقت نیکی دا نه ده ان تولوا وجوهكم دا البر خبر د ليس مقدم دي ان تولوا ان مصدر داخل دي بل فتاوی د مصدر وګرځو اسم مؤخره د ليس شو تولي د مفعول استاسو قبل المشرق والمغرب قانون دا د قران حکیم کې الفاظ ذکر شي مراد نه استيعاب وي دا قانون دی رب المشرق والمغرب وللجنوب والشمال نزل يعني رب كل جهه
رب السماء والارض ولې د ما بین او د ما فوق او ما تحت نه دي نو سما ازداد ذکر مراد استيعاب دي بدلته مشرق مغرب وجو جميع طرق وجود جهاد مراد دي ليس البر ان تولوا مكه والتاسو وطرف جهاد اي جهه كانت ولكن البر لیکن کامل نیکی من آمن بالله کامل نیکی دا شو حقیقت بر دا شو بس من آمن اس گورے بلا نقطہ ہو رہا سوال کی گی کہ دا بر اسم دلاکت ندی او من آمن خبر دلاکت ندی تو دا اسم و دا خبر منس کی موافقت را ندی اسم صرف وسط سے من انداد دا خیو اعتراض کو اور دویم اعتراض دا دی کہ دا قانون دی کہ خبر محمولی و اسم دلتا خبر الاوڑی شوا خبر محمولی چا باندے نظمن خو ذات تی دا ذات حمل خو ببیر نکی گی مناسبت انفوق شو نو بعض علماء وی چی پری اسم کی ذو مقدر دی برا محشی دی بین ساترین دی کردی ولیکن صاحب البر یا ذل بر صاحب البر یا ذل بر نو اغم ذات شو منم ذات شو مناسبت پیدا شو لیکن طولنا بہتر توجیہ صدا ولیکن البر بر من آمن باللہ دی من نمخ کی بر مقدر کا خبر بجوڑ شی نیکی دا آچا دا آمن باللہ وملائکته والنبیین آمن باللہ وجوم الآخر والملائکة والنبیین وآت المال على حبه ذوی القرباء والمساکین الآیہ گدے مناسبت واضح شو خلاص شو خبر نو اللہ بندی ایمان او یوم الاخر باندې ایمان اصل نه کیلا شوعد ور پسې شمیرل او چې الله دی ایمان دې هغه د امر اتباع کې او خبر راځي ساتي خلاص شو خبره قد افلح المؤمنون كم تفصيل دیر شو جزء ثاني د جزء اول دلیل شو امور ایمان ته او شمیرل مراد راغی په مرجئ او باندې ورته دلیل شو چې تاسو وایي چې طاعت پیدا نه رسي دا طاعت دي او الله پاک امور د ایمان وګرځول ولی امور د ایمان وګرځول شابه دا ولی امور د ایمان دې مناسبت سره چې امور د ایمان دي نو الله پرستو حکم د چا لګي شابه سه اولئک هم المتقون او متقین دا اتقاء خاصه پر ایمان باندې چې تقوا له ایمان خامخا الله اکبر انسان چې انسان وي دی به حیوان وي کبني په زمن د خاص کې عام خامخا کوي چې متقی راغی مؤمن خامخا شو اولئک هم المتقون مبتدا خبر دواړه معرفي دي او ضمیر فصل مور کې راغلي دي نو حصر راغی چې دا خلک دا اوصاف پکې وي دا متقیان مؤمنین خو خامخا شو دا څه کې لکه نو دا یاد ساته قانون در توخیم قانون چې کوم حکم فکم وصف بناشي هغه وصف سبب او علت د حکم د پاره دا قانون دی بس ذهن کې واچو استاد نحوی قاعده ده کوم حکم چې فکم وصف باندې بناشو الله اکبر کوم حکم چې فکم وصف باندې بناشو هغه وصف سي علت حکم نو متقین په چا باندې بناشو په دغه شپاړو خصلتونو اڅومې ویل پاتل خصلتونو بناشو اولئک اصحاب دغه اصلت خصلتونو المتقون متقین حکم او شپ اصلت اوصاف نو هر یو وصف سبب د حصول الاقوال الله اکبر وی هر یو وصف سبب د چا دی لکه د حصول د تقوا دی او چې تقوا علی ایمان به خامخا راغلی چې تقوا علی ایمان به تقوا خاصه د ایمان عام دی كل متق مؤمن كل متق مؤمن او كل مؤمن متق شي هغه ایمان هغه د تقوا نوم به معنا ویل شي ورته چې اتقاء د کفر او د شرک اتقاء د کفر او د شرک معنا کول شي لیکن انو سلوک نه شي ورته نقول اولئك المتقون بنا شكر تلت اوصاف باندې وصف سبب او علت تقوا دي علت تقوا علت ایمان شو امور د ایمان شو کنه شو او دویم خو واضح دي قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم د مؤمنین خپل بیان الله پاک کو اصحاب د شعب باندې دا نقطه ګورې ملحوظه کا المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون دا المؤمنین اوصاف نبی علیہ السلام بخبل ذکر کے جدا رسول دی اصحاب دا دی امور دی اصحاب دا دی شعب دی اصحاب دا امور دی اصحاب دا شعب دی
ده دليل شو اسمح كده. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي، عبد الله بن محمد بن جعفر مسندي جعفر اغيث منسوب دي او ذان لي وقبل مسند لكلي دي عبد الله بن محمد. قال حدثنا ابو عامر العقدي، هذه ابو عامر نقول عبد الملك دي، ده ابو عامر كنيه ده وبنوم غير مشهور نه دي او با كنيه مشهور دي او عقدي ده بصري قبيله يوم قبيله ده بصري ذكر عقدي وي. قال حدثنا سليمان بن بلال محشد لكل دخا دا قرشي او مدينه دي. انا قال كده عبد الله بن دينار هذا اجل وتابع سليمان متابع دي، عبد الله بن دينار متابع دي، ابو صالح متابع دي او ابو صالح مختصر شوی دي زكوان ورتوي سمان مرتين مدي كتير شو زيات مرتوي ابو صالح مخ كده. هذا ابو هريره رضي الله عنه شاگرد ذا تفسير بترمذي کی ما ویل. هذا النبي عليه السلام نقل كي قال الايمان 69 شعبة والحياء شعبة من الايمان. الايمان مبتدا 69 خبر ایمان صدقات بضع درون نه پورے ساتي بضع درون نه پورے عربي الجامع دي دومره جامع بل جبنستا مونږ د دې لپاره په پښتو کې لفظ نشته. مونږ وایو چې د پاسه شپې ته نو د پاسه دوه تم وي، درو تم وي، نه تم وي او یو تم وي، دوه یو تم وي، د پاسه خو هر یو شو بالا چن بالا ټول ته وي. او عربی کې بضع چې د نه پورې وي کنه درو نه پورې غي د پر لفظ د بضع استعمالي بوزعه ته ونه مې ګوري کم دې ته پریوزي. الايمان بضع صدقات شبيت شعبي دي جمع شعب رازي شعبة والحياة شعبة من الإيمان أو حياة شعبة عظيمة ده إيمان ده. مناسبت في واضح دي ترجمة الباب سرا إيمان ده 67 شعبة هوه ده باش بيت شعبي دي ده أمور الإيمان دي كده دا طرفات شپېته دي امور الايمان. دا مناسبت ترجمه الباب سره ډېر واضحه شو. والحياء شعبة يعني امر من امور الايمان مناسبت واضحه دي. حضرت اسرا چې لغوندې د حدیث شرح کو بیا به اغراض اربعه پکې راولم چې کوم اغراض اربعه ما وي دا یې دي نشي ابا پکې راولم او شرح د حدیث به کوم مناسبت واضحه شو. دی باندې یو سوال ورته دي کې وی 69 شعبه بل ځای کې راځي 66 شعبه بل ځای کې راځي 77 شعبه ځه الکه د 69 او د 67 69 او 67 دې تطبیق وکړه. دا کبیز عن د درونه نه پورې تاسو نو که 67 په کې راځي وش په باندې تاسو و77 سره څوک اغینا خو واو یا مالي سری تعارض غیر روایت سره کوم روایت کې چې دي 69 او بل کې څه دي 67 اخو تکشو اخو بيد اطلاقي په 7 باندې لیکن چې کوم ځای کې 77 داخله دي ما غي سره تعارض راغلی دی حدیث مولانا صاحب تاسو به ډیر راشي تعارضونه به راځي او درته داغي جواب دلته کوم خبر خلاص لومبه جواب پیدا دی چې یو عدد دبل عدد نفي نه کوي. بس احادیث کې چې څومره اعداد راشي نو دا یو عدد دبل عدد نفي نه کوي. کدا څه به خدا وي چې دا عدد د حصر لپاره نه دی دا ترغیبا صرف دی حصر لنه دی یو عدد دبل نفي نه کوي. ولی درې پوي کوم نبی رسول الله تا یو وخت کې امور مستحضر شو عبد ایمان چې سوچ وکړه نو هغه ته کم او یا ښکارېدل کم او یا د شپېتو نه پورته نو د هغې نه تعبیر وکړو په 67 سره یا په 67 سره. بل مجلس کې چې کله بیانول او بیا سوچ وکړه نو علیه السلام ته استحضار راغی د څه د پاسه او یاو 77 زه به تاسو نظر کم کنه ما تاسو پورا تعداد چارې نه دی ماده بلې دا تعلق ما سره نشته ازری ده نه نو ما نه څوک ته بوزو چې څومره طالبان دي نو بیا یې اکثر ورسو
بل تاسو به څومره دي یاره 1500 خو وي بل څومره دي 350 دي اوس دا خو زما خپل یو وخت کې زما ستاسو سره د جمعیت نه ذهن ته یو عدد راغی چې هغه څومره دي 1500 دي بل وخت زما ذهن ته بل عدد راغی چې نه 1500 خو نه دي کم دي 350 دي هغه تعبیر کوو هلکه مطلب کې څومره استادان دي ما چې سوچ وکړ داسې یو وخت کې نو ما ته مثلا 15 ښکاره شو 15 بل تاسو سوچو څومره استادان دي مدرسه کې چې ما سوچ وکړ نو هلکه دا خو هم پکې یو استادان څه اصل مثال کړو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا یو وخت کې استحضار دا شپېتو دا یو میاشت شو تعبیر یې وکړ بضع وستون 67 سره او بل وخت کې هغه چې کوم امور دي نو هغه ته په ذهن کې سره پاسه او یا مستحضر شو نو تعبیر یې وکړ سره پاسه او یا اسمه سره نشته دا یو جواب دویم د تویما دا یو استحضار دا خو اجمال کوي کنه اجمال کوي نبی هم کوي چې بضع وستون دا اجمال دی دویمه خبره علیه السلام ته وحی کېده نو لاول ورته کم شعب الله خوذلی رور زیاتېږي که لاول منځ زکات نشته زکات پکې راغلی حج وروسته پکې راغلی وروسته راغلی نو دا پیغمبر علیه السلام ته تدریجا دا شعب خوذلی کېږي نو عدد اقل به محمول کم په زمانه اوله باندې یعنی دا پیغمبر مبارک تعبیر په اعتبار د چا سره شو د زمانه سره شو په اعتبار د چا سره شو زمانه سره یو زمانه کې شعب کم او بل زمانه کې شعب زیات شو څنګه کړه عدد اقل نفد عدد اکثر نکوي یا دا وایا چې عدد د حصر د بعض علماء دا دوه جواب کوي دوه دي یو دی ښه عدد اقل نفد اکثر نکوي یا دا وایا چې ذکر د عدد په احادیثو کې د حصر لپاره نه دی په قرینه و بیا به دخل سره د قرینه و بیا به دخل سره او قرینه نه وا التوي پینځه دي حصر پکې شته وایا ورون درجو بنظام على 5 شته پکې حصر پوهیږي کنه پوهیږي حصر څور کې نو عدد اقل نفد اکثر نه کوي او ذکر د عدد حصر لپاره دي دوا واجب وي یو دا چې د کوم امور استحضار راغلي په کوم مجلس کې دا غي بیان نه کړی او یا دا یو وخت بعضی امور رسول الله نور امور ورته زیات کړل مخکې په کوم تعبیر وکړو چې په ځان تعبیر وکړو دا یو شی و دویم جواب ته مزیدار وکړه چې دا ذکر د عدد نه تکثیر مراد دی بیان د عدد کثیر نه څه مراد دی تکثیر مراد دی دا حدیث کې ودا تراشي او یا کرتا چا دا لفظ ہوئے مراد ته خاص عدد د 70 نه مراد تکثیر مراد دی یا او یا زرا کرتا چا دا الفاظ ہوئے نو مراد ته 70 د عدد نه مراد دی تکثیر نو دې نه تکثیر مراد او د دې مثال په داسې سره نو پښتانه وایي شل کرتا مې د صدا خبر او کو تابع کړو او فارسی باندې بسم الله گفته شل کرتا ویلې دي بیا نه معنی نو چا پتا سپوش میرلی چې ما شل کرتا وته ویل او کم پارسی باندې میرلی چې شل کرتا وینا شوی دا نو مراد تر تکثیر دی الکه سم څنګه شل ډزري نو شل ډزر وینو له نو څو میریا دونه ډزر یو ډزر نه علي په دوه مدري په شمیر دا په میرینا دې نه مراد تکثیر شو او درېمان مدیدار جواب ته بل مکم عیني لیکل دي ښا هغه درې جواب یې سره ادا چې بعض شعب نبی علیہ السلام یو شمیر لري په بعض وخت کې او بعض د هغې جزئیات جدا شمیر دي نه پوهېږئ په خبره بعض شعب لکه انفاق فی سبیل الله چې محض جنس ته ګورې نو یو شعبه ده او که تفصیل یې کې نو اولی القربا یو شو یتاما دوه شو مساکین څلور شو ورپسې ده ابن السبیل پنځه شو نورم پکې شته نو بعضې وقت کې نبی علیہ السلام بعض شعبو کې جزئیات شمیرل دي شوي دي او بعض شعب اجناس یا انواع شمیرل دي نو کم شو څو جوابونه شو درې دا به ارزه چلیږي بیا به نه وایم چې کوم ځای د عدد په منځ کې تعارض راشي دا درې جواب به کوم کوم درې به کوم څه به یو دا چې عدد د حصر لپاره نه ذکر عدد دویم دا عدد اقل نفي د اکثر نفي ولې علیه السلام ته یو وخت ذهن ته
بعض عموم مستحضر لاغیر تعبیر وکړ بل وخت و د ذهن کې لاغیر زیات مستحضر لاغیر تعبیر وکړ یا دوی مسوي یو وخت کې بعض شعب منزل بیا ورو زیات دي لاغیر تعبیر وکړ او دوی مسوي مولانا شابه چې دا عدد نه مراد تخصیص نه دی مراد تکثیر مراد دی او درې مسوي بعض وخت بعض اتصال من حيث الجنس ګڼل دي کم شو او بعض اتصال من حيث الزوج زیات ګڼل دي ډېر شو زوج بحث کې دا الايمان بضع وستون شعبه تمیز شو او د عدد اوسط تمیز مفرد منصوب راځي ٹھیک عدد اوسط تمیز راځي جیسے تا ده ہما مجموع مجرور جیسے تا ده ہما مجموع مجرور در دریو نوالا لسو پوری داغت تبیز جمع مجرور راځي زیادہ تا نود نها فرد منصوب صدو بالای او فردست مجرور یاد دی لکه تا په خوا به د ماشومانو یادولو تاسو نه یادوي زیادہ تا جیسے تا ده ہما مجموع مجرور تنبری ریگی جیسے تا ده ہما مجموع مجرور تدریونا لفظ پوری داغی تبیز پر جمع مجرور بی ثلاثت رجال عشرت رجال گورا خمسط رجال جیسے تا ده ہما مجموع مجرور زیادہ تا نود نها لفظنا پورتا زیادہ تا نود نها فرد منصوب زیادہ تا نود نها فرد منصوب لتو نپورتا نود نه څه ویل کېږي نه مفرد منصوب لك 13 رجلا 20 رجلا 30 رجلا 99 رجلا او صدو بالائه فردست مجرور صدو بالائه سل لاغي نپورتا بالائه صدو بالائه فردست مجرور 100 رجل دریا غلومبی ټکي مې ير شوالومبی شعر تمیزاتی عدد را څنګه دی لکه کله نور دی غلومبی چې مېر شو تمیزاتی عدد را څنګه دی بګیر دي کې څنګه دی غلومبی مې زموږ دې د مستقر غلومبی دې د مستقر زمونږ جاب قبول سره کا نه کېده وجه ندلت سبي شعبتان 69 شعبتان والحياء شعبة من الإيمان وصفال قوا في حياء مخي باغي كتير شوا هذا نقول ذكر والحياء شعبة من الإيمان ده مخي را لفك ذان لول ذكر او ده د دنیا شعب دي تخصيص الحياء ولكن نو بلي ولين ذكر مولانا صاحب اوجه متعدد تخصیص ولې د حیا شو معنا د حیا سره وقتام د حیا سره تام دې کې واجب حیا څه دی وای معنی څه ده لغتن څه ده اصطلاحا څه ده اقسام د حیا څه دي ولې د خاص ذکر کړه نو د تخصیص اوجه مخکې کولې ذکر کړه ځکه دا شرطه عظیمه ده ذکر حیا شرطه عظیمه ده ذکر تخصیص بعد التعمیم خلق کړه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة الوسطى خو صلوات کلا غزان نه ولې ذکر کو دی وجنا چې دا یو اهم منځ دی صلاة الوسطى اهم منځ دی من تفوته العصر كان چې د مازیګر مثبت شي فكأنما وتر اهله وماله دا چې دلته چې اهل او مال هلاک رواه الترمذي حاصل څه شو چې تخصیص بعد التعمیم ولکي ذکر حیا شعبه عظیمه ده یا او یا ده حیا موقوف ولا ده ټول شعب ده یا شعبه عظیمه ده او یا ده حیا څه دي موقوف ولا ده ټول شعب ده د ټول شعب ده پر حیا موقوف ولا ده او یا شعبه عظیمه ده په دې وجه د ذکر تخصیص او ها ذکر نبی اسلام فرمایي کړه حدیث بخاری کې روان دي بيقول اذا لم تستحي فاصنع ما شئت اذا لم تستحي چې کله حیا نه کې کنه فاصنع ما شئت چې دې خو بیا کاوه حیا نه کې چې دې خو کاوه به حیا سره چې دې
هغه په دې خو هي مولا تم کنزل کوي دین تم کنزل کوي شریعت تم کنزل کوي مطلق تم معاشره کې خلکو ته کنزل کوي ولې حیا پکې نشته نو یا حیا شعبه عظیمه ده او تقیمه او یا شعبه زیاده موقوف ولا د موضوع شعب ده دغه تفصیل ورکړي حیا په لغت کې ده په لغت کې مطلق انقباض الناس مطلق انقباض لکه یو شی دلته ما تخکاره شو چې دا زهر دی زمان نفس انقباض ده یا دلته یو شی ما ته تحقیق وکړ ما بلا ګمان وکړ چې ګنې دا څه میټای ده تور غونډې شو دا چې نو کتل هغه نسوار غونډه زما په مزاج کې د انقباض راځي دې ته په لغت کې او په اصطلاح کې حیا تسوي انقباض النفس عن ارتكاب القبائح وتركه لها انقباض النفس د ارتكاب د قبائح چې قبیح نه ستاسو په ځل کې انقباض راغی وتركه وتركها ترك د نفس وتركها له څنګه مې ویلکا او ترک د نفس لها د قبائح لرا دا ترک سره لازم دي د حیا نه ثابت په ترک باندې کیږي بدالو به وای خیر ده انقباض النفس عن ارتكاب القبائح یا مکروهات سوچ وترکه لها او د انسان د نفس تاریخ شي د قبائح لپاره دا حیا مولانا صاحب ځان په کدرې قسمه حیا تقسیم در سکم درې قسمه حیا ده یو اعتراض براشي ان شاء الله دا اعتراض جواب هم درته شي درې قسمه حیا ده یو تویل کېږي حیاي شرعي یو تویل کېږي حیاي شرعي لکه مثلا الله پاکوي منځو کا یو سړی په لار دی کې جمع ولاړ او دې له دې حیا کې څو ویرا تاسو خلک په مانځه ولاړ دي او زمون کوم د خلک تسوي د حیا په راشي او الله مسلمان خلک پیدا مسلمانان الله مسلمان دې حیا شرعي وي ورته مونږ کومه الله مسلمان الله باندې تاسو کوي فرشتي راځي دې مسلمان دې حیا شرعي وي دا حیا شرعي چې کې نه کنه دې مقابل ته فسق وي الله حیا دویم حیا عقلی دا حیا عقلی څه ته ویل کېږي اورې کوم په پېښ وي دا عقل په موجب دې مقابل جنون دی لکه یو سړی دی لیونی دی دا پرپټ ده لیونی پرپټ نه کوي لیونی پرپټ دلته کوي پروا نشته هیڅ پروا نشته لیونی دی په سړک په منځ ولاړ دی خندا کوي او چغې وهي پاگل دی لیونی دی نو د دې مقابل د حیا عقلی مقابل د دې جنون څه مطلب چې عقل تقاضا کوي دا کار وکړو نو عقل په یو خدای حیا وکړي او عقل په نو دا حیا دی دریم قسم د حیا عرفي دی څه مطلب چې شریعت یو شی قبیح نه دی مضمون نه دی عرف یو شی قبیح او مضمون دی او دا غیر سزا ساتي لکه دا غیر څه مثال درته لکه یو مولا صاحب په دې لار دی کې د پټکي په سره یو ټوپه او روان دي په بازار پدانه شرعاً د مضمون خبره ده چې پټکي په بازار کې په ترول یا ټوپه په ترول نه څه فرض دي څه واجب دي نه په الله پټي ګونه په دې دوزخ ورته او نه عقل د خبره تقاضا کوي دا کار عقل تقاضا کوي خو ځل پټکي پرته اخیرا په دنیا دي د عقل د تقاضا کوي ارسلي په ټوپه په ترول لیکن عرف کې د مولا د پاره دا شیخ نه یعنی د دې مقابل تسوي بلح وتو ته ویل کیږي بلح صادرتو عملتو خلاف مروت شي هغه ته ویل کیږي نو څو قسمه حیا شو او شوره یو حیا شرعي شو بل کوم یو شو عقلي شو او بل کوم شو یو شرعي عقلي او شرعي عقلي او فی حیا شرعي اقول محمود یو کلام اخو مطلوب ده زمان دغه خو بعضی واجب دي د بعضی مستحب دي حیا شرعي څه په شرط واجبات او فرایض دي پرې خوده واجبات او فرایض دي پرې خوده فاسق بشي عقاید دي پرې خوده او کافر بشي
اخو فريدا اخو محمود ده اخو مطلوب ده باقي هو مکلف حیا عقلی باندې ز نه مکلف او خو عقل لا که ما کې بوي او که عقل رانه نه نه خبره نه او چې کوم حیا عرفي د دوه قسمه ده حیا عرفي دوه قسمه ده یو مذمومه ده بل محموده ده کدا حیا معنی د حق نه جوړېدله یا مذمومه ده او که معنی د حق نه جوړېدله یا محموده ده دا دوه مثال درته عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی ونعم النساء الانصار بالانصار قد ريخي خذ ولدي ريخي خذ لم يمنعهن الحياء من ان يتفقهن في الدين حياء داغيد تفقه في الدين مانعين قاعده فسجب خام خاصه وسط حياء من الولا حضرت ام سليم رضي الله تعالى عنها فرمائی کہ وتحتلم المرأة صلى رسول دخلوا احتلام راضي تقول څنګه خطرناک خبره عليه السلام مرتضى فرمایي نعم فبما يشبهها ولدها ام سليم دا تاسو ام سليم نو ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ورته وی اے ام سليم فزحت النساء ټول خدای او شرمولې نبی علیہ السلام ته دا پته نه و چې د ښځو به احتلام راځي او که نه راځي او تاسې تپوس وکړو نو درته یې وویلو خبره د احتلام د ښځو د پیغمبر مبارک مخکې ډسکس کړه هغه دې ورسره ذکر کړه دا دې څه وکړل تاسو پوهېږئ یا هغه یوه ښځه نبي علیه السلام ته وایي وي زما استحاض راځي څه وکړم وي انعت لکې القرص فما یجزیها او ته بیا څه وایي وي صیبه د دې نه زیاته دینه زیاته ده وی کپڑا کې ده وی د دینه زیاته ده او هغه دې تاسو کوي وی دا څنګه کې ده ما نو عائشہ صدیقہ وی فجذبتها الى ان تبرخن ایک وخت دې خاکه دې پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم جوورتا کنده کنه حاصل د مس ته کوشش وکړه مدرسة البنات ولا اشار باش اب کنا میاس کی دا خبره پکې کوو کنه اشار مشتری اشار باش صاحب مدرسة البنات اشار باش حاصل د خبره څه شو دا قسم حیا محمود عائشه نعم النساء غير خيخه لم يمنع كل الحياء من ان يتفقهن في الدين دیم نمبر لرا دا حضرت علی رضی اللہ عنہ کثیر المزی مزی بیٹے رہتا مزی بڑے رہتا اور مزی باندې غسل نشته کنه وضو دی نو داغه مزید تللا دې څه وای وی زمانہ بڑے زیاته مزید تللا چې د پیغمبر علیه السلام نوم د عموما چې مزیدی عند ملاعبه الاهل دې سره لو به تقال کې راغی د وجنه ودی نو وی ما د حیا راتلا نو امرت المقداد انتاکتا من حکمو کچی در نبی علیہ السلام او بل ذکر دی امر کو عمارا عمار نبی تپوسو کچی مانا تپوسو کا ناغیلار تپوسو کچی کر یو سری مزیدی وستیت تی نبی اسلام ورطوی توزا او دا یا توزا او کمای توزا علیہ السلام او دا سیخولو کی او بل ذکر وقت ذکر کلا فزم راغلی بحر کے حکم مراشی دا دی علی رضی اللہ عنہ صحابی دی حیاء اقلا ولی دا حیاء محمود دا کما حیاء دا مولانا محمود دا عرفي حیا ده شرعي نه ده شریعت تا نه وجه دا څه ته پوښتنه بیا شریعت خو بخا ځان شریعت څه دا وایي چې مزید اوځي او منځ نه کې او تغبي خطرناک نو دا عرفي حیا شوا او محمود ذات علی ته اثر نه معلومات لاله ولی د یو سړي یسخر دی او دا زوم دا اثر نه دقه جوړو مسلو ته پوښتنه کوي دا هغه مسلو ته پوښتنه دي کوي چې هغه جوړي وي او هغه دا جما سره تعلق لري یا هغه د غسل د جنابت سره تعلق لري نو دا خلک مړه د سر نه شرمېږي نه دسته خبره ده نه شرمېږي حیا نه کې نو حیا شرعي ټول محمود حیا شرعي د دې کېږي چې دا غي مقابل کې تفصیل کړ دی چې هغه اونکه اوسه ګرځي لکه فاسد کړ دی او خامخا محمود ده
عقلی خو باندې زه مکلف نه ما خو عقلی کوم بکلی نه بکوم او حیا عرفي سو قسمه شوا دو قسمه دین محموده شوا دین مذمومه کمانه د حق نه جوړې کېدله بیا مذمومه ده او کمانه د حق نه جوړېدله بیا محموده ده ما تا ګوره دې په کوم نه وایي اوس ولکه ترمذی کې با بخاری کې براشي د بار راځي یو حدیث امام بخاری بار راوړي نبی رسول الله تاسو دا څه ونه دا یو ونه ده چې هغه پانی نه ورځي حدثوني ما هي صحابه شبشوا وقع الناس في شجر البوادي عبد الله بن عمر فوقع في نفسي انها النخله فاستحييت ما حيا وقلن ما ونبي ولي ابو بكر وعمر وعثمان غند خلق ناس يقول شبتي ولي خبر او عليه السلام هي النخله نبي بیا مثال دوی بابا ما تمام ذهن کې راغلی و چې نخله ده او د چپ پاتې شم ځکه چې ما حیا وکړه او تسوي لان قلتها خير لي من حمر الناس بچې کدا دی ویلې او مال رسول خانونه بهتر ولې ځکه ستاد کیاست او سیاست ظهور بنبی رسول الله تعالی غلو نو پیغمبر علیه السلام دا انسان ډېر توجه بیا ورکړي نو ګوره د حیا وکړه د په ذهن کې خدا دا حیا محمود وا لیکن فلاره سوي چې دا حیا دا د حق نه معنی وګرځیدل دا کیاست په ظاهر شو ډېر حق په باندې بیا واضح شاو نو تاسو دا په دې ته حیا او د هر حیا حکم مې درته دا یو تقسیم ثانوي یو حیاي فطری دا تدویم تقسیم نه هغه نه دی ښه جدا تقسیمو یو حیاي فطری دا یو شرعي دا دی فطری ته عقلی وای دی فطری دویم نوم سره عقلی حیاي فطری یا عقلی دا یو څه او دویم حیاي شرعي یا عقلی یا کسبی دا ګورې هغه عقلی نه اخلم چې باقي تیر شو او دلته شرعي نه مراد دی فطری نه فطری بل تعبیر مې څوک فطری سره عقلی هغه عقلی نه اخلم چې باقي به دا بلا دا دویم تقسیم دی دغه خلک له خطا کې دا دویم تقسیم دی یو حیاي فطری دی یا حیاي عقلی دا یو څه دویم کوم حیا شو شرعي دویم نوم ولا څه اول کسبی بل مې څه ورته نه شرعي مې نه وي کسبی دلون بیا قسم فطری عقلی نوم دی د دویم قسم سنم شو شرعي کسبی شرعي نوم کې خود بل مې کې خود کسبی نوم کې خود بل دغه مرتکه ده شرعي او کسبی عقلی او فطری څه ته وایي چې هغه ته وایي چې د انسان په وس کې انسان په مکلف نه دی د انسان په وس کې نه ده او انسان ور باندې مکلف چې کوم زما ده وس نو زما د اختیار نه بار ده هغه ته ویل کېږي دستا خیالي بعضې وخت ماشوم دا ماشوم داسې یو وسه وي داسې که نه چې یو پېژنګلو انسان ته موده ډېره موده پس مخامخ شي که نه او هغه ورته وګوري چې دی مخبل طرف ته وي داسې که نه چې پېژنګلو انسان ته ډېره موده پس مخامخ شي ماشوم په لوی کې هم دا راځي خو ما ماشوم کې جوړه کړه دا ماشوم دې مخ وار خلک وي دا مور وي دا ماشوم حیا کوي یا بعضې وخت کې پېژنګلو ماشوم پلار چې د پار ته تلي که نه او ډېره موده پس راشي نو ماشوم دیوال غاړې ته ورته مخ راته وکړي نو چې دی ورته وګوري منډې کې دی نو چې بیا هغه پلار ته مخ واړي نو دی بیا راشي مخ ورته راته وکړي چې پلار وګوري بیا منډې کې ورو عادي شي بیا هغه وخت په هغه سکول کې دا سبق ویل چې دا چل کوه د مدرسه کې دا سبق ویل چې دا چل کوه دا کومه حیا دی ماشوم کې چې اولا پرده دې تفسیری وایي دې تعریفي وایي دې باندې انسان مکلف ویم قسم کسبی دا لکه دا سوچو کې یاره که دا مونږ نه کوم فالدا به څه دا راکوي یاره که دا کار نه کومه نو دا خلک پوهېږي چې دا مونځ دی ولې ونه کوه یا دا ګیره ده چې دا ګیره مې وخورېله خلک به څه وایي واشي دومره غټه ګیره دی وشارې بابا او دې وخورېله شارې بابا اوس دې ګیره وخورېله داسې کې دا هغه حیا د خلکو نه شوه دا په څه باندې بنا ده کومه حیا چې هغه په اسبابو باندې بنا شوه اسباب عام دي عرف دي او شریعت دي دي ته حیاي شرعي موي او دي ته حیاي کسبي موي انسان داسته دا بها کې وې شي په خبره نو څو قسمه حیا شو دلته راشي او سوال وروله جواب به وشي
والحیاء شعبة من الایمان. سوال کو چې حیا په یو فطری شی دی، حیا په یو فطری شی دی، غیر اختیاري شی دی، ما اختیار کې مونږ نه دا حیا. لکه مثلا دوست بل خاص په لوي کې د دوست مثال جوړ کما، لکه مثلا یو سړی دی داغه د خلکو مخ کې زور تراشي پیز واچي دغه حیا راشي، او دا مې سوکل دا سوړي یا بات تلار شي او دې خلک په کوچې دا شیخ د دماغه هم نه وشوا د په ذهن کې حیا راشي، لکه دا خو د مې اختیار کې نه ده، نو چې د ما اختیار کې نه ده دا شی، نو څنګه په الله مؤاخذه کې شعبه ایمان ولې ګرځي؟ ایمان هو کسبي دی، یو غیر اختیاري شعبه غیر اختیاري مسند دا سبب د ایمان ولې ګرځي؟ ایمان هو کسبي دی. ما جواب درته وکړو چې دلته کې مراد د حیا نه د حیا عقلی نه ده مراده، هغه د حیا فطری درنه نه ده مراده. کومه حیات مراده ده؟ هغه کسبی ته مراده ده، هغه شرعی ته مراده ده، هغه اختیاری ته مراده ده. بس خلاص شو خبره. کله ګورې مولانا صاحب دا حیا فطری هم په دوام سره حیا شرعی او مختصر وګرځي. دا حیا فطری هم په دوام سره څه لکه زه به د هغې مثال درته یو سړي فطرتن چې ته د کافرو ملک کې اوسېږي او ګیرې پرېږده د شریعت په بنیاد نه درته ډول لپاره دی ډول یې پرېښوه اوس راغی د مسلمانانو ملک ته اوس په دې دا دوام د حیا ده او په دې دا ګیره خرې نه خلک ګیره اوس یې خرې نو کله کله په فطري حیات دوام هم ورې حیا شرعي ګرځي. بس یو جواب اعتراض مضبوطو او جوابونه د تمام مخکې ذکر کړل. نو حیا نه مراد به حیا شرعي او عقلم کسبي، یا د حیا نه مراد به هغه ربو قسمونو کې حیا شرعي او عقلم، دویم قسم عقلي بنا عقلم، او دریم قسم عرفي کې به کوم عرفي او عقلمه چې کوم محموده او مذمومه نه ده. والحیاء شعبة من الايمان، تنوین لپاره تعظیم به وکړو. حیا شعبه عظیمه د ایمان ده. اوس راشه مولانا ولې شعبه عظیمه ده؟ مې دې ولې تخصیص وکړو؟ اهمیت شته اوس کنيسه ته وایا اذا فاتتك الحياء فاصبر ما شئت. او موقوف لري ولې شو مولانا صاحب؟ موقوف لري ځکه چې د الله نه به حیا کو، الله به بیا مال سزا راکړي، تاسو هم نه کوي ګوري مې ویني مې نو تبع عقاید او اعمال او حقوق د الله پورا راوړي او د بندنه به حیا کو چې بندنه حیا کوم نور سره به ولې دینا کوم خور سره به ولې دینا کوم او الله نه په پټه حیا کوم الله مو دا کار دی ولې کو او پر دې مال بوله وړه دا د ټول امور بمشر نه به حیا کوم نو السلام علیکم ورته وي ما ټول مستحبات ولا مشر نه به حیا کوم نو لوټه به سره وړم مشر نه به حیا کوم دا مخ کې به سیګریټ نه سکما دا مخ کې به ګنا نه کوم دا موقوف لري د ټول امور وا دغه تخصیص وکړه. خلاص شو خبره مولانا ده. اوس راشه مناسبت د دې حدیث ترجمه الباب سره واضح شو. ځکه حدیث کې الایمان بضع وستون شعبه ذکر کړ او ما وی شعب او امور یو شی دی د مناسبت شو او د امام بخاری رحمت الله علیه اغراض معلوم شو. څنګه معلوم شو؟ چې به یو یعدو کده شعب د ایمان دوی مې سوق را دې وکړه مرجئه او چې مرجئه قوي اعمال پیدا نه لري د ایمان الایمان بضع وشعبون 60 شعبه نو دا شعب مقبل د ایمان متعلقات د ایمان دي نو څنګه به پیدا نه راځي. نبی علیہ السلام په اطلاق د ایمان او درېمه خبره مې سوکړه ترغیب درې شعب درکې درې طرف ترغیب چې ورته یوازې ایمان ترغیب درکې او یوازې په پیزو کې ضروره خبره پیزو کې حاضر نشته ولایته نه چې دا وجه پیزو په کومه باقي خیر او خلاص نه ګورې شعبې لري د مناسبت شو او غرض معلوم شو دور پسې شه بس په کومه ولا